بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمندو، ما تاسو ته خط نستعلیق دوره شروع کړې وه. د خط نستعلیق دوه سبقونه ما تاسو ته ووی. هغه دوه سبقونو کې د کافه پورې د حرفونو د لیکلو طریقه ما تاسو ته وښوه چې په دې طریقه باندې دا حرفونه لیکل کېږي. دوه سبقونه وشو، نو اوس دا دریم سبق دی د خط نستعلیق. په دې خط نستعلیق په دریم سبق کې زه تاسو ته د لام نه واخله د یا پورې چې کوم حرفونه دي د هغې د لیکلو طریقه زه تاسو ته ښیم. نو لام د لیکلو طریقه دا ده چې لام لومبنی جز هغه د الف دی د اولې کرښې او د درېیمې کرښې په منځ کې. دا لومبی به الف ولیکو په کومه طریقه چې په خط نستعلیق کې په لومبني سبق کې تاسو الف زده کړی به وي. لومبی موږ الف ولیکو، د درېیمې کرښې ته خو راورسو، په دې ځای به پین ودرو، بیا به د هغې نه وروستو پین له ګولایي ورکړو. نو دا به زمونږه د خط نستعلیق د لام به تیار شي. دا څه شو؟ دا د خط نستعلیق لام شو. د میم د لیکلو طریقه دا ده چې میم لومبنی جز هغې به تاسو مثلث جوړ کړئ. مثلث دې ته ویلی کېږي مثلث لومبنی جز د اولې کرښې له پاسه. دې ته څه ویلی کېږي؟ مثلث ویلی کېږي. بیا به د اولې کرښې دویمې کرښې په منځ کې دا پین له ګولایي ورکړئ، او د دویمې کرښې او د درېیمې کرښې په منځ کې به الف ولیکئ په کومه طریقه باندې چې تاسو په لومبني سبق کې د الف د لیکلو طریقه زده کړله. نو دا به څه شي؟ دا به میم شي. د نون د لیکلو طریقه دا ده چې نون شروع کې به کوک غوندې وړوکی غوندې الف ولیکئ، د دویمې کرښې نه به شروع کړئ، کته د درېیمې کرښې په سر به ختم کړئ. بیا به د هغې نه وروستو پین له ګولایي ورکړئ. نو دا به ستاسو څه شي؟ دا به ستاسو نون شي. او د نون نقطه به چې دی د دویمې کرښې او د درېیمې کرښې په منځ کې ولګوو. نو دا د نون د لیکلو طریقه شوه. نو دې پسې واو دی. د واو د لیکلو طریقه دا ده چې واو سر به چې دی هغه د فا د سر په شانتې جوړېږي، او آخر چې دی هغه د دال په آخر کې چې څنګه تاسو ته ما طریقه ښودل وه هغه شانتې پین له به جټکه ورکړو. بیا به موږ د فا په شان سر جوړ کړو، بیا به آخر کې د دال په شان څنګه پین له جټکه ورکړو هغه شان جټکه وله ورکړو. دا څه شو؟ دا واو. دې پسې ها ده. ها د لیکلو طریقه یو خو داسې ها ده د داسې لیکلی کېږي، دې ته حایز وایي، حایز. دویمه چشمې والا ها ده، هغه داسې لیکلی کېږي. د دواړو طریقه زه تاسو ته ښیم. چې د دې لومبني ها د لیکلو طریقه دا ده، لمبی به چې تاسو لکه چې به تاسو زده کړی د لیکلو کې چې به ولیکئ، بیا به دا لږ بار ته وباسئ. نو په دې وجه باندې دا به څه شي؟ دا به د ها د لیکلو طریقه شي. او د چرګۍ ها چې ده د چشمو والا ها د دې د لیکلو طریقه دا ده، لمبی به د واو په شانتې شروع کې چې کوم طریقه تاسو ته ما د واو د لیکلو ښودل وه هغه شانتې پین به چې دی ګولایي به له ورکړئ. بیا به دې پین د بر طرف ته تاو کړئ، او په منځ کې به چې دی بیا په دې منځ باندې پین راولئ، اخر کې کته به راولئ. نو دا د ها د لیکلو طریقه شوه. دې ته چشمو والا ها ویلی کېږي. د یا د لیکلو طریقه دا ده چې یا لمبی به چې دی ګول د دویمې کرښې نه شروع کړئ، او درېیمې کرښې په دې منځ کې به چې دی ګول غوندې کرښه راکاږئ. بیا د درېیمې کرښې او څلورمې کرښې په منځ کې به د دې ګول کرښې الټه چې دی تاسو کرښه راکاږئ، یعنې بالکل د دې اپوزیټ. نو دا به څه شي؟ دا دې اپوزیټ ده، د دې بالکل الټه ده. نو دا څه شوه؟ دا یا شوه. بیا به پین له چې دی ګولایي ورکړئ، آخر کې به څه شي؟ دا به ستاسو یا شي. دا به یا شي. دا درېیم سبق و. په دې درېیم سبق کې ما تاسو ته د لام نه واله د یا پورې د حرفونو د لیکلو طریقه وښوده. انشاءالله د دې نه وروستو سبقونه چې دي هغه به بیا مرکب حرفونه چې کوم لیکلی کېږي لکه با جیم، با دال، با را او با سین تر اخره پورې انشاءالله د هغې د ښودلو طریقه به تاسو ته بیا په نورو سبقونو کې ښیم.
دا دریم سبق پوره او دا دریم سبق د یا پورې د حرفونو د لیکلو طریقه به تاسو زده کړي وي او ښه کوشش وکړئ مشق وکړئ نو دا حرفونه به تاسو ته زده شي چې مشق خو پې نه کړئ نو دا حرفونه تاسو ته نه زده کېږي